بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبره وکړو د افغانستان چې کوم کډوال دي په هغې باندې به هم خبرې کوو ورسره د اختر ورځې دي او اختر ته یو څو ورځې پاتې دي په دې کې منډیانې لګي او دغه منډیانو کې چې کوم دی نو ویله کېږي دا چې کوم غټ څاروي دي نو هغه خو دې ځل قیمتونو کې لږ کمی شته په دې کې ولې کمی دی په دې باندې به هم خبره کوو دې نه علاوه چې کوم نور نری چې کوم مال ورته ویل کېږي که ګډ دی یا چیلې دی نو دغه ولې د اسمان سره خبرې کوي په دې باندې به هم خبرې کوو راځو ډومنې د کډوالو خبره کوو نن هم یو داسې کیسه مخې ته راغلې ده د افغان کډوالو زموږ څه ملګري دي د هغې سره نږدې په ګاونډ کې یو کور و چې هغې کې هغې نن کډه راغونډوله او تله خپل ملک افغانستان ته ډېر زیات خفه و تقریبا څه د 10-12 کالو راسې په دغه ګاونډ کې وخت تېرولو په دغه کور کې پاتې شوي دي زما د ملګري در مخه چې کوم اطلاعات دي نو هغه دغه دي چې هغه ډېر زیات خفه و ورسره ماشومان او هغه نه غوښتل چې هغه خپل ملک افغانستان ته تللی وی داسې کسان ولې نه غواړي چې هغه خپل ملک افغانستان ته لاړ شي د افغانستان چې کوم موجوده صورتحال دی هغې نه هم تاسو واقفه یې او په افغانستان کې موږ دا نه وایو یا زه پخپله بذات خود دا نه وایم چې په افغانستان کې روزګار نشته دی یا په افغانستان کې تعلیم نشته دی یا په افغانستان کې صحت نشته دی دا هغه خلک وایي چې کوم د افغانستان خپل خلک دي دا هغه خلک وایي چې کوم دلته کې د افغانستان خلک دي روزګار کوي په بازارونو کې ناست دي کله هم چې زموږ د هغې سره خبرې شوي دي یا د هغې سره انټرویوانې شوي دي نو هغې په خپلو انټرویوانو کې او په خپلو خبرو کې همدقه خبره کړې ده چې در دې چې کوم موجوده صورتحال دی د افغانستان نو هغه ډېر زیات خراب دی او هغې دا هم دعوه کوي چې کوم سړی دا نه غواړي چې هغه وایي چې یاره زه د خپل ملک ته لاړ شم خو زما په ملک کې ما ته دا هم پته نشته دی چې زما ځای زیږې کوم ځای کې دی یا زما کور چېرته دی ځکه چې څومره خاندانونه دي هغه تقریبا د 50-60 کالو راسې نه هغه راوتي دي او هغه په پاکستان کې ژوند کولو خو در دې وخته پورې چې کوم دی نو اوس پاکستان هم ورته بار بار دی نه مخکې هم ډیډ لاینز ورکړلی شوي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شي خو در دې دمه پورې چې کوم هغه د کډوالو سلسله ده هغه هماغه رنګې جاري ده څه داسې خبر نشته دی چې موږ وایو چې افغان کډوال به پاتې کېږي یا څه رعایت به دې ته میلاویږي خو چې کوم هغه د ټوکنو سلسله وه یا په بارډر باندې چې کوم د سکیننګ مسله وه هغه هم تیزه شوې ده او خلک په بارډر باندې اوړي اوس به راشو د کم اختر ته چې یو څو ورځې پاتې دي او د څاروو خبره به وکړو غټ مال چې کوم دی هغه ارزان ځکه دی د غوایانو خبره به وکړو ځکه چې بارډر بند دی نو د هغې له وجې افغانستان ته دغه مال نه ځي نو د هغې له وجې دغه مال چې کوم دی دلته په پاکستان کې چې څومره هم منډیانې دي په هغې کې ولاړ دي او لا دا د څاروي چې کوم دی موجود دي که بیا ورسره مونږ د نري مال خبره وکړو د ګډ شو یا د چیلي خبره وکړو نو هغه ریټونه چې کوم دی نو ډېر زیات دي وختینی چې زه یو کومه د ګډ هغه جوړه ګډ تاسو ته یاد کړم نو هغه 15 لکه روپۍ قیمت د هغه دوه ګډانو ویلو چې کوم به دا تیر چې کوم غټ اخترو په هغې کې به دغه ګډان دواړه جوړه تقریبا 3 لاک پورې میلاوېده در دې دمه پورې چې کوم دغه ګډان دي جوړه دغه دوه غټ نو هغه 15 لکه روپۍ وي یعنی 2 لکه روپۍ ډېر زیات غټ فرق دی چې په دغه ګډانو کې راځي دا ولې راځي ځکه چې نری مال چې څومره هم دی نو هغه د افغانستان نه پاکستان ته راځي او چې څومره غټ مال دی هغه د پاکستان نه افغانستان ته ځي لګیا دی نو د دغه صورتحال له وجې چې کوم دا بارډر بند دی نو صرف یو دغه مشکلات دی د څاروو چې کوم نری مال به راتلو د افغانستان نه نو هغه به لا داتا د مال به راتلو خو اوس بارډر چونکې بند دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومې کشالې روانې د هغې له وجې صرف دغه مشکلات نه د افغان مطلب د قربانۍ خبره به یوازې نه کوو ورسره چې کوم زموږ نور تجارتي کم لارې وې هغه هم بندې دي یا کم داسې نور سامانونه به افغانستان نه پاکستان ته راتله یا د پاکستان نه به افغانستان ته تله نو دغه ټول صورتحال چې کوم دی هغه روان دی خو مونږ دغه دوه شیزونه مین چې کوم د افغان کډوالو حوالې سره او چې کوم د قربانۍ یو څو ورځې پاتې دي په هغې کې خلکو به دغه تپوسونه کول چې ګډان ولې دومره ګران دي یا چیلي ولې دومره ګران دي او دا ولې نه میلاویږي نو هغې وجوهات چې کوم دی هغه دا دي چې هغه بارډر بند دی هغه به د بارډر نه دېخوا پاکستان ته راتله د افغانستان نه اوس چې کوم دی نو دغه بارډر بند دی د دې له وجې چې کوم دی نو دغه ګډان ګران دي